مګر لا مې پاتې شو هلئ مړ شو چې ما صرف یو 2 منټه ما صرف ساه واخیستی صحیح ما له دې څوک روپۍ پیسې نه رالیږي ما له دې صرف علاج وکړي چې ما ته زما دا تکلیف کم شي والسلام نه الله خدای مړه خو پاک عزت ته دې چې پکټ پروت دی واړه بچي مې دي کور مې د کرایي دی زم چې دله څه علاج وکړي دی ښه شي هر وخت پروت دي زما څه وس دست نشته چې ورسره وکړو څوک نشته داسې نور هېڅ هم نه غواړم خو مونږ زما به پلار دې روغ کړي مونږ سکول او مدرسه دې راباندې وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله رب کریم د لوی نوم نه چې ډیر بخونکی مهربانه دی خالق د مخلوق دی رازق د مخلوق دی قادر په مخلوق دی عزتمندو په ځل ربي پښتون نړۍ ته مخاطب یم په یو داسې دردېدلي پروګرام کې دا وخت موجود دی ما په ګولکده نمبر 3 کې زه به تاسو ته دا وایم چې وایي چې زه ورته جوړچا په ګوته کړی یم او کاڼه چې راځي زما په سر لګي کتونکو د اسماعیل په کور کې ولاړ یم اسماعیل د 10 میاشتو نه را په دې خوا باندې که زه د اسماعیل په کور په حوالې سره د اسماعیل په غیرت تاسو ته راشم عزتمند نو دا کس چې دی دې خبره باندې زه الله ګوا کوم زما د مخې وړوکی لو شو هم په دې ګولکده نمبر 3 کې د مهنت مزدوري رشکه چلول رنګ ورکول دغه کاروبار به یې کولو نن په یو داسې مرض باندې پروت دی چې الله پاک هم وایي چې ما داسې یو مرض نه دی درلېږلی چې د هغې دپاره ما علاج نه دی درلېږلی خو له دغه به د کم طرفه راځي هغه له د کم طرفه به یې کوي ځکه هغه په کټ کې پروت دی کور د کرایي دی داسې یو دردېدلی پروګرام درته ښایم تفصیلي خبرې به تاسو سره هغه کوي اسماعیل په خپله باندې اسماعیل السلام علیکم وعلیکم السلام څومره وخت نه پروت یې ښه او څه تکلیف یې ده زما 10 میاشت ده او ما ته دې ملا ته تکلیف دی ما اپریشن کړو ډېر سیوا خو لکه یو ورځ ما خنه مې د دقه ستنې پرتې دي دوايانې پرتې دي اوس زه دومره دغه شوی یم چې لکه زما سره د ډاکټر په بل ورځ پیس نه و چې لکه زه تللی ما نه چا دغه کړی نو هغه تکلیف جراثیم زما ده لکه سیوا کېږي او کمیږي زه ډاکټر ته ما ته څه دغه وکړه نو لکه زه د دې خلکو ته مې دا سوال دی د مرګ نه یېرېږم مرګ چې دی نو یو ورځ مرګ دی یا مخکې یا وروسته لکه زما دا واړه بچي دي په ما تکلیف سیوا ده زه یم چې په ما صرف دا درد کم شي درد یې بېنیاده سیوا دا 10 میاشت ده او د ملا دا تیر مې مات شو دا ستنې وامه یو ته یم بل ته یم دا ستنې ماله دغه کوي زه یم چې ما صرف یو 2 منټه ما صرف ساه واخیستی صحیح زما د خپل وروڼو ته دا خواست دی زما 7 تنه بچي دي چې سبا دې دغه کوي دا پروګرام ګوري او بیا خفوي نو زه یم چې ما له دوی صرف دومره وکړي چې ما له علاج وکړي او زما دا بچي دغه شي ما به رشکه چلوله ما به د رنګ کار کوو د رنګ د کار ما به خپل محنت هرڅه کوو دا 10 میاشته ما لکه څه په دې کې ما 2-3 میاشتې لکټ پراته تېرې کړي پکړ کور مې د کرایي دی څه په دې علاج باندې څومره پیسې اسماعیله زما په دې علاج باندې دې ملګرو یاران دوستانو یو بل ډېرې روپۍ ولګولې دا ستنې لاله اخلي یو شی کوي بل خو لکه اوس هر یو غریب لکه څوک د رنګ کار کوي نو درد دی بېوسه شوی بېوسه شوم ډېر لکه زما هغه نه نو دوی خلک وایي صحت کارډ نو په صحت کارډ خو یې ما صرف اپریشن کړی بھایجانه یو دغه کومه بل کومه اوس راته په بله ورځ وایي چې یاره والسلام نه
الله شته مړه خو پاک عزت ته وای مارای موت ډاکټر صاحب دا ماشل ورځې مخکې کړې ده وینه ته بلې مارای وکړه بس ما یې ټیسټونه رالاګه چې ټیسټونه یې وکړو په هغې کې هغه جراثیم ډېر سیوا شوي بیا هغه ما ته یې خیر دا تکلیف په پته یې خو ته پېښور ته یو ډاکټر یې راته وښوی ته هغه له لاړ شه او که یې ونه شو د پیسو د لاسه زما سره د سیدو د هغه کرای نشته چې زه لاړ شم ځانه چټۍ وکړم چې هلته لاړ شم اوس وایي چې که ونه شو نو بیا به مونږ تاله اپریشن کوو دا ځای به کولو دا هډوکی به دله توږو ستا دا جراثیم ډېر سیوا شي او دا په دې رګونو په دې هډوکي ناست دي دې چې په ګډ پروت دی واړه واړه بچي مې دي کور مې دی کرایي دی زم چې دله څه علاج وکړي دی ښه شي هر وخت پروت دي زما څه وس دس نشته چې ورسره وکړو څوک مې څوک نشته داسې خو چې دی موږ سره څوک داسې ښه وکړي زموږ خویندې وروڼه یې څوک یې ښایي لکه چې دی بس د دې کټ نه پاسي دا غټ علاج ورته وشي او دی ښه شي واړه مې دغه شان سکولونه مدرسې بس کړو دغه شان ناست دي د کار روزګار پکې نشته ګوره د کرایي دی دغه شان ناست وي دته په کټ کې زم چېرته لاړ شو راشو سره راوړو دا واړه وخوري که نه ناست دي ډېر تکلیف دی د دې وخت ډېر زیات ډېر تکلیف داسې ته جواب کار نه کوي بس زه چې داسې څوک راپاشي چې ما له داسې نه ما له دې څوک روپۍ پیسې نه رالېږي ما له دې صرف علاج وکړي چې ما ته زما دا تکلیف کم شي زه ته نور هېڅ هم نه غواړم خو مونږ زما بیا پلار دې روغ کړي مونږ سکول او مدرسه دې راباندې وکړي ستا د پلار علاج وشي زویا او جی جوړیا ته چې د پلار ته ګورې زویا ته څه زویا چې زما پلار روغ شي پلار دې روغ شي که نه او جی مونږ هم دا وایو زمونږ رب العالمین ته یې ستا نه پټ پناه نشته یا ربه ته زمونږ په حال قادر یې ته زمونږ کون په یکون یې ته دا هر څه یې ربه دا ماشومان ته هم وینې او دا ورو ورو په ډېر بې انتهایي زیات تکلیف کې دی عزتمندو نور مونږ هم جذباتي کېږو او حقیقت کې چې جذباتي کېدو خبره ده تاسو د الله روم وکتله چې د دې کور ته څونه لر ده د غریبۍ د وجې نه ده په دې غر په دې سر کې کور نیولی دی د هغې هم 300 روپۍ میاشت 15,000 نو هغه وایي چې یاره زما سره د سیدو د هسپتال ته د رشکې پیسې نشته مونږ دا د چا نه غواړو چې مونږ له ضروري ده چې پیسې راولېږي ځکه چې دا درد زه یې نه عزتمندو د ده بچی به روټۍ څه وخوري او چې روټۍ یې وبخوري چې تلکاري کور کې وبخوري کور ودانې چې ته د یو کور کره کار کوي یا یو کره لاړ شي زه جارو کې بل کره دله راشي که نه دا هلک ډېر د عزت او ډېر ښایسته ژوند دی ګلکده کې تېر کړی ما تاسو ته پروګرام کې وویل چې یاره زما د مخې وړوکی لو شوی دی عزتمندو مخکې نه زه خو ستاسو اخلاص هم ستاسو د مخې هیجي او د دې عجزه د دې غریبو د دې یتیم دا تکلیف هم ستاسو د مخه دی ستاسو به منتظري هم دا کور ستاسو د مدد ستاسو د ډونیشن ستاسو د اخلاص یو نوی پروګرام پورې خپل رو په زلبي پښتونیا الله پوره د اخلاص ټیم اجازه راکړي هلو الله سپارم